بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. چې کم مرګري منلاین شوي نو پروګرام باندې سره شیر کوي او کمنټ پم کوي او باقاعده به د خپل وس مطابق چې کم خبرې د پاره پیل دي ان شاء الله پای کې به امداد هم کوي. تاسو ټول مرګور د پته وا چې پرون نه بل از کومه بمی 14 شوی وه په جلاله کې په لونخوړ کې جلاله په پل باندې په هغې کې زمونږ د علاقې د پلوسۍ د ګدر پلوسۍ یو ماشومه چې کوم ده هغه انتخابي زخمي شوی وه. هغې ته مونږ په هغه هسپتال کې زه ورغلم په هغه ټایم کې هسپتال ته مو د هغې چې کوم لومبې هغه منډه تړله وه کوم حساب کتاب و الحمدلله هغه برابر شو. د دغه کورنۍ انتخابي عزتداره کورنۍ ده خو انتخابي غریبانان دي. د دغې ماشومې پلار په 22,000 روپۍ باندې سیکورټي ګارډ دی په لاهور کې یا په پنجاب کې او نور زیات انتخابي فقیران دي. نو دغه خلک انتخابي کمزور خلک دي او هغه ماشومه چې کوم ده هغه دې ټایم کې په آی سی یو کې ده د سر اپریشن د هغې شوی دی او د هغې سره دغه کمې کپړې چې ما اغوستې دي دا کپړې تقریبا نن 3 مرض وه چې دا ایله نن د هغې د هغه وینو نه پاکې شوې. دومره د هغه په وینو کې لت پت او دومره لیت پیت وه چې نن دغه کپړې ایله ډېر زیات په زورونو باندې او په ډېر زیاتو مګولو په دغه باندې دغه کپړې نن الحمدلله پاکې شوې. خو دغه ماشوم هغه تکلیف او دغه درد د هغې هغه سر چې کوم دی هغه مکمل په سر شاته نیم دی. نو کوشش وکړه ټول ملګري پروګرام باندې سره شیر کوم څنګه چې زموږ نور کلن څنګه چې نور کله عام روټین سره دغه تنظیم شروع دی الحمدلله او کم ځای کې داسې حادثاتي څه مسلې راځي دلته په دې کلي کې په دې علاقه کې دا زموږ مضافات دي به زموږ یو کلی دی یا ورسره خوا و شاته دغه شان چې تاسو نور څه کونډې رنډې یا څه یتیمان یا بیماران یو الحمدلله موږ هغې ته لاس ورکوو. نو نن دا حادثه ده پرون نابله داسې خو ما ته کنفرم نه وه چې یاره د دې پوزیشن څنګه دی خو نن ما ته واضحه شوه چې د دې د خوا و شانه یا د دې د هغه علاقې نه هم کسانو رابطه وکړه چې دا سړي انتخابي کمزور دي. انشاءالله کوشش به کوو چې د دې هغه عزت نفس چې کوم دی چې هم مجروح نشي دې ته هم تکلیف ورون رسي او انشاءالله د خپل وس مطابق به ورسره امداد هم کوو. زمونږ د ایزي پیسې نمبر 0310 9958 دی. دا تقریبا زیاترو ملګرو سره کم چې زما اوورسیز ملګري دي کم چې زمونږ سره مستقل ډونران دي دغه ټولو ته اپیل دی چې 0310 9958 زما د ایزي پیسې نمبر هم دی زما د واتساپ نمبر هم دی او زما مستقل د کنټیکټ نمبر هم دی. نو کوشش وکړئ په دغه باندې د خپل وس مطابق چې چا سره سم کیدی شي نو باقاعده په هغې باندې وکړئ. انشاءالله موږ چې کله داسې حادثې راغلي نو باقاعده موږ د هغې لیست جوړوو بیا ځکه چې اکثر څوک دا ونه وایي چې یاره یا به دونه شوي یا به دونه شوي نو انشاءالله د هغې باقاعده زه بیا لیست جوړ کړم هغه ورته حواله کړم چې یاره بهی دې سړي یا 1000 کړي دي یا 1500 کړي یا 2 روپۍ کړي. نو انشاءالله دې ټایم کې دغه کومه ماشومه چې کوم ده د دغې هغه تکلیف چې دی هغه ډېر زیات دی او انتهایي د حد نه زیات دی. نو کوشش دغه پکار چې یاره څومره ملګري آنلاین یې او پروګرام نه سره شیر کې ځکه چې د دې هغه چې کوم تکلیف دی دې ټایم کې چې انشاءالله په هغې کې ورسره ودرېږو او د دې په هغه تکلیف کې موږ نورې سم نشو کولی کم از کم دومره لاس ورکوی شو چې یاره هغه پلار یې چې کوم سیکورټي ګارډ هغه هلته په هغه کپنۍ کې و یا چا سره و مثال په طور چې په هغې کې کم از کم دومره خو کړو چې د هغه د 2-3 میاشتو هغه پیسې خو ورته برابر کړو که نه چې یاره دې ورته کور ناست دی چې نورې سم نشو کولی چې کم از کم د هغه د مزدورۍ یا د هغه چې د کم د نورو بچو هغه رزق دی چې کم از کم په هغې کې ورسره لاس امداد وکړو انشاءالله چې په دې کې د هغې سره هغه ملاتړ جوړ شو. نو انشاءالله چې څوک هم کوی شي د چا سم کېږي باقاعده دغه زما نمبر دی 0310 9958 او بیا چې انشاءالله د اولګۍ ټایم راځي نو چې څه ما ته انشاءالله مناسب ښکاري او په کومه طریقه ښکاري انشاءالله هم په هغه طریقه باندې به ورته حواله کوو. نو دغه چې کومه بمي 14 شوې وه دغه د جلاله په پل باندې په هغې کې زمونږ د کلي دغه زمونږ بس کلي ورته ووایه عیسی خان کلي دی یا پلوسۍ ده دا زمونږ ګدر ساول ډېر دا زمونږ یو کلي دی یو ورور خور دی. په دې کې چې کومه ماشومان د یو کور په دغه تیز رفتار کې چې کومې لګېدلې وي نو په هغې کې زمونږ دغه یو ماشومه چې ده دا ډېره زیاته سیریس وه د دې کور 3 کسان چې کوم دي کم از کم 15-16 کسان د دې کور دغه رشکه کې چې کوم دي نو دا سوارو بیا په هغې کې چې کوم دي نو د دې یو نیا وه هغه په دې پتون باندې په دې خپه باندې لاندې لګېدلی وي کونډۍ نه لاندې هغه هم زخمي وه. بیا د هغې نه لاندې چې کوم دی بل نوسۍ و هغه د لور نوسۍ و د لور زوی او د دې ابۍ هغه پکې چې کوم دی نو د دې کونډۍ نه بره لګېدلو په دې پتون باندې. بیا د هغې نه علاوه لاندې دغه یو ماشومه چې کوم وانو غالبا دا د دې
چې کومې طرف ته د بم د 14 کې دغه طرف ته زیاته وه نو د دې د شاته کپرۍ چې کوم دی نو دا مکمله الوتې ده نو کوشش کوئ چې انشاءالله د چا نه سم کیدی شي په لږو ډېرو باندې څه کار نشته زه به خپل طرفه خط تر وسه کوشش کوم چې ما سره کم څه ناڅه زه ایمرجنسي دپاره څه لږ ډېر څه فنډ ساتم یا زموږ نه سم کیدی شي یا ما سره چې کم مستقل ډونران دي انشاءالله هغوی ته به هم سوال جوابونه کوم دغه زموږ د کلي علاقې خبره ده او که د علاقې نه هم نو تکلیف کې دي دې ټایم کې ماشومان دي او بیا دغه پلار چې کوم دی سیکورټي ګارډ دی که چېرته نور غټه څه نوکرۍ وي یا څه بل څه حساب کتاب وي نو بیا هم بهتره خبره وه خو دې ټایم کې هغه شیزونه هم نشته نو انشاءالله تعالی چې کم ملګري کوی شي نو هغوی خپل وس مطابق چې کوم دی نو کوشش وکړي چې انشاءالله تعالی دغه ماشومې سره د خپل وس نه سیوا چې کوم دی امداد وکړو په دغه درد کې په دغه تکلیف کې چې کم کې دي مبتلا دي ټایم کې ځکه چې دې ټایم کې هغوی په آی سی یو کې دي نو کار د هغوی څه ناڅه نه زیات مثال زه به دا ووایم چې په صحت کارډ هم شروع دی زیات ملګري به پکې دغه تپوس هم کوي نو دغه واضحه کوو نن سبا چې کله داسې حادثات وشي نو بیا پکې خلک زمونږ د پښتنو کورونه دي الحمدلله زیاتتر خلک تپوس پښتنو ته هم راځي کور ډکي څوک وځي څوک ننوځي بیا د هسپتال د کرایانو مختلف قسم خرچې د خوراک ساک دغه ټولې چې کوم دی بیا ورپسې چې کومه دیاړي مزدوري قضا شي نو دغه غټې خبرې د الله په چا باندې هم نه راولي او الله دې ټول مسلمان دغه خبرو نه وساتي او بیا هم چې زما کم مستقل ډونران دي دغه ټولو له مې درخواست دی چې انشاءالله دغه اپیل به جاري د دغه لبابه ماشومې دپاره چې تقریبا داسې د 14 کالو ده 12 کالو ده او ماشومه جینۍ ده او ډېره زیاته په تکلیف او په لړزان کې ده او ما بیا وی چې دغه چې د هغې کوم تکلیف بله زه مونږ لیدلی دی ځکه چې ماشومه له ځانه ناخبره او د هغې سر په منځ باندې شاته نیم دا ډېره زیات غټ تکلیف و خو اوس هم زه چې کله د هسپتال نه کور ته راتلم نو زما ټوله شپه دا یقین نه و چې دا به جمدی پاتې شو الله پاک مړ یې مرغی او هغه اوسه پورې په آی سی یو کې د تقریبا معمولي غونته کې د هغې هغه حرکت چې کوم دی ټیک شوی خو بیا هم خبرې مبرې لا نشي کولی نو کوشش کوئ چې انشاءالله دغه د خپل وس مطابق په د خپل تنظیم د طرفه زموږ د خپل کلي د طرفه به انشاءالله دغې ماشومې سره په دغه تکلیف کې په دغه درد کې به انشاءالله دې سره ودرېږو چې زموږ نه څونه هم کیدی شي که روپۍ وه او که 2 وي او که 10 وي او ستاسو د مخې انشاءالله نو چې څوک هم کوی شي انشاءالله په دغه 0310 د 985652 زما د رابطې نمبر دی دغه د ایزي پیسې نمبر هم دی دغه د واتساپ نمبر هم دی انشاءالله او یو پیره بیا وایم چې یاره دغه هغه لبابه ماشومه وه کومه چې بلدنې په هغه بمي 14 کې چې کومه زخمي شوې وه او هغې سره په دغې بمي 14 کې تقریبا 15 کسانو د خپل د یو کور او دی روانو چې تنیا کړه یا چې ته غم خادې ته روانو خپل ذاتي خپله نیا خپلې میندې ورسره موجود وي بیا په هغې کې په دغه کور کې چې کوم دی د دغې ماشومانو سره خپله بله د تره لور وه ماشومه د 2 کالو هغې سره ما هغه تصویر ایستی و هغه ماشومه چې کوم وه چې الله پاک یې بچ کړي هغه باقاعده بلکل بچ و هغې سره مور وه هغه الله پاک بچ کړې وه او دغه ابی چې کوم وه نو هغه په دې خپه باندې زخمي ده هغه لګېدلې وه بیا د هغې سره چې کوم بل ماشوم و هغه د دې کونډۍ نه لاندې لګېدلې و هغه زخمي و نو دغه ماشومه چې کوم د زوی لور ده او د دې پلار چې کوم دی نو په لاهور کې سیکورټي ګارډ دی او تقریبا 22,000 روپۍ تنخواه ده او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو انتهایي کمزورې او انتهایي خودداره خلک دی نو کوشش وکړئ که د چا هم زه خو به دغه یو خبره وکړم چې یاره که د چا هم لوڼئ ځکه چې بله زما کله دغه تکلیف د اواز واورېدو او بیا پکې راته پته ولګېده چې یاره ماشوم به پکې زخمي ده نو که د چا هم لوڼئ نو کوشش وکړئ چې هغې دغه خپل وس مطابق چې کوم دی نو امداد هم وکړئ پروګرام هم ځان سره شیر کړئ انشاءالله چې سم وشو نو د خپل وس مطابق به انشاءالله د خپل تنظیم د طرفه دغه ماشومانو سره ودرېږم چې سم نو انشاءالله هغه به ورته حواله کوو کوشش وکړئ ټول ملګري چې چا هم کمنټونه کړي الله پاک مو خوشحاله او آباد ساته او د خپل وس مطابق به ورسره زه انشاءالله امداد هم کوم اواز به هم ورته اوچتو او که څوک هم امداد کول غواړئ نو دغه 0310 زما نمبر دی انشاءالله چې بیا زموږ د طرفه سم وشو هغه ورته حواله کړو که خیر نو بیا به هغې وی چې یو بالکل زموږ نمبر ورکړي نو بیا به د هغې نمبر تاسو ته په سکرین باندې بیا وچلو او بیا که څوک کوي شي ورسره یا ورسره څوک کوي انشاءالله نو بیا به ورسره مزید امداد وکړي الله پاک مو خوشحاله آباد لره او انشاءالله پروګرام ځان سره شیر کړئ او چې څوک هم امداد کول غواړي نو باقاعده زموږ په دې نمبر باندې رابطه وکړئ ډېره مهرباني